Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नेक्स्ट ورپسې راځو بل ګروپ ته چې سټایل ګروپ ورته ویل شي بھائی جان سټایل ګروپ نوم نه ظاهره سټایلز رقمونه تاسو پښتو کې وایي د کې اوس مختلف رقمونه دي موږ سره غواړو چې زیاتره موږ هډینګ د پر اپلای کوو لکه مثال په تور باندې تاسو چې پرسنل انفارمیشن موږ لیکو نو دا ډیره ګران نه وي چې دیتا سایز غټو او سټایل ولا ورکو صحیح ده موږ بس وکړو موږ د ځنه ډایرکټ چې دی د سټایل نه به ډایرکټ کمانډ اپلای کو کمانډ ودا سي چې دا انتخاب یو کني خو چې په دغه ځای کې تاسو کلیک کړی هډینګ باندې جوړول غواړي د سټایل کې راوصل غواړي د سټایل کې دا هډینګ 1 2 3 4 باندې بیا ضرورت څه پویم په اصل کې دا موږ سره عنوان د بل یو ټایپ کې سټایل دی لکه زیاتره عنوانونه تاسو لګوي ټایټل لګوي او پاغي باندې تاسو بیا نورې مزید خبرې کوي نو هغه لپاره به تاسو دا سټایل ټول استعمال شي تر دې زه پروتول استعمال شي زه به دا سټایل استعمال کوم دلته کې زرا شم انټر نه پس نارمل لیکل کول شم چې سره انټر کوم کنه اتوماتیک دا نارمل ته وړي دا غوړي تاسو په پیری نو تیار لیکلی که مثال دا شان تاسو عام لیکلو کې لکه دې ځکه تاسو یو هډینګ ولیکنه دا شان دلته کې مو لیکو دا شان دلته اوس تاسو یو هډینګ لته یو سایز ورکه بیا سایز غټه ټایم په لګي بس دا نه بس کلیک کول تر اخلا بس سټایل ورکو کلیک کول سټایل ورکو کلیک کول سټایل او که مثال یو کس دا وي چې زه دا کوم څه نه دی کې زه استعمالوم دی کې زمایم نه دی پکار زه یو خپل سټایل جوړول غواړم هغه د پر بیا موږ څه کوو هغه د پر بیا موږ راځو جناب سیو سلیکشن از ا نیو کویک سټایل دا کمانډ به یوز کوو لکه د دې مطلب کمانډ دا دی کزه اپلای سټایل سوري دا کدی سمشه کنه کزه دا کله کمانډ دا استعمالوم نو زه بسو کوم اول بز ځان د سلی کلو کوم لکه فرض مثال مولک ورډ ٹھیک ہے دا بز سلیکټ نه پس را بشم دلته یو سټایل بل زه جوړ کوم نو باندې یو سټایل بز جوړ کوم زه غواړم چې دا قسمه سټایل دی داسې قسمه لاین دی د دې لګ غټ وی دا بولډ دی وی انډرلاین دی وی دا سټایل دا شان تاسو جوړ کې چې دا بار بار استعمالوم په ډاکومنټ کې نه نو دا به سلیکو هغه نه بس پزرا شم دلته او زه به ولم چې سیو سلیکشن از ا نیو کویک سټایل دا کوم چې ما سلیکټ کړی دا یو نیو کویک سټایل کې سیو کله کسینګ چې دلته کې مونږ راځي په دې لیست زه په دې باندې چې کلیک نه پس دلته کې نو موټ ورکا نو بخامه خاور کې چې کوم سټایل کې ته جوړول وړي زور در کوم مای سټایل ٹھیک شو جی بس اوکے مې بس ګور سټایل جوړ شو اوس تاسو په دې لیست کې ګورئ په دې لیست کې تاسو مای سټایل په نوم باندې یو سټایل راغلی دی دا ورته تاسو اوس که زرا شم دلته کې نیو باندې کلیک کوم او کریټ کا دلته کې زوګرم دلته کې مشته ډایرکټ لیکل کول شي انټر کا نارمل کلیک کا دا ورته پېښه پیږي نو ډایرکټ دې ځنم ته یوز کول شي بس کلیک کوا یوز کا کلیک کوا یوز او شارټکټ ته تمام خو درو چیرې شارټکټ ولمنګ صبر کو لګا فرض مثال دی باندې ز هغه سټایل اپلای کول غواړم لاندې نارمل لیکل کوم نه ګو ټرند دی باندې سټایل اپلای کوم سو alt 7 زبردست او شارټکټ په دې وجه باندې خوي لکه فور ایگزامپل دلته یو هډینګ دا دی یو هډینګ دلته دی یو هډینګ دلته دی یو هډینګ دلته دی دا شان ان سو ان په هر ځای کې هډینګ دی ته وایي چې صرف د هډینګ ته دا سټایل ورکوم هډینګ چې دا سلیکې دا بل پاتې کی ځکه ټول ته په ځل بالا ورګه چې ټول سلیکټ کی کنه او ټول سلیکټ بیا ټول پیراګراف سلیکټ کی what should I do now اوس په څه کوم سبا کوم زب کنټرول نسم او کنټرول بونی سم دا ټول سلیکټ کماوال کنټرول سره موږ مالټیپل سلیکشن کول شو چې کاپی کو دا مای کمپیوټر کې دنه پړی یاسین کنټرول نه سکرو چې دا سلیکټ دا شامل ده کې کول شو all to nisa very simple پېښه په باندې نو دا جناب موږ سره د سټایل باره کې خبرې شوې ساری دا نه سیو سلیکشن جو سټایل کلیر فارمیټ دا دوه خبرې کو بس کوي آسان دي کلیر فارمیټ مطلب دا چې ردینه دا فارمیټ ختمول دینه څنګه چې لګي موږ دا کمانډ استعمالو نو بس دا شاندار لګي دا استعمالو شي دا سلیکټ راشدینه فارمیټ ختم د کلیر فارمیټ
नेक्स्ट कमांड पदे کې موږ سره بل لاست ون کمانډ اپلای سټایل مثال غواړي چې په دې باندې یو بل سټایل اپلای کی لکه فور ایگزامپل غواړي چې دا دې لکه دې باندې یو سټایل ورکړي ته غواړي چې دې سټایل بدل کی دې ځنه کولای شي لکه مثال هډینګ 1 هډینګ 3 خو په دې تاسو وایي چې سر زه خو دې ځنه کوم دې ځنه نشم کولای وای نه دا ځنه کولای شي اف کورس خو یو خبره ده دې ځنه چې کله تاسو دا سټایل اپلای کوي دې کې تاسو موډیفیکیشن هم کولای شي ډایرکټلی موډیفیکیشن اې کې ته ډایرکټ موډیفیکیشن نشي کولای ځکه چې بس د باندې کلیک کوي مثال غواړي چې کلر ولا چینج کی سایز ولا بدل کی فونټ پیس ولا چینج کی ډایرکټ ځنه کولای شي یا بل نوم ورته ورکی ریپلیس کی په یو نوم سره بل نوم سره باندې ریپلیس کی په خبره باندې پیښوي چې کوم دا وسلې نو دغه یو غټه فائدہ درلته دا ګوره دې ځنه دا یو لیست راځي د لیست نم ته اپلای کول شي مثال دا دې سټایل کې دې سټایل کې دې سټایل کې دا ګوره جی پیښوي جی تاسو یې ځنه دا اصل کې سپیشلی دا پیراګراف د لپاره سټایل لیکه دا د پیراګراف د لپاره دا کم چې د لاندې دا پیراګراف مارچ او تراغلی دی ښا دا پیراګراف د لپاره دی او کریکټر د لپاره دا سره لینک دی دا تاسو سټایل امید دي چې په دې سټایل باندې بالکل کوشش نیکسٹ کمانډ موږ سره دی چینج سټایل چینج سټایل یو داسې کمانډ دی سیټ سټایل دا کوم څه چې تاسو وینئ کمپلیټلی لکه موږ وکول شو چې دې ځنه موږ یو ورډ یا یو جمله لا یو سټایل بدل کو دې ځنه نه لکه سایز ورته غټ کو مثال یا فونټ فیس چینج کو او که غواړو چې مثال څومره لیکل موږ سره په دې پیجونو کې شي ویژوال لا چینج کو نو هغه لپاره موږ څه کوو لګي چینج سټایل د زو او سیټ سټایل سیټ باندې کلیک کوو دې ځنه یو سټایل سیټ کو چې کوم سټایل تاسو خوښي ګوره یو سټایل چینج کیږي دې سره دا ویل تاسو ټول باندې اپلای کیږي په یو پیراګراف نه په ټولو باندې اپلای کی نو چې کوم سټایل تاسو خوښي بس هغه واخلئ فور ایگزامپل ما دا سټایل وایي 2007 والا یا دا فینسی سټایل یا دا دیکھیو بلوټ دا که دا سټایل زه واپس ریسیټ کوم نو زه به راشم چې ریسیټ ډاکومنټ کویک سټایل دوباره ریسیټ که دغه شانتي مثال دلته کې زه بل سټایل والا دا فارمل یا دا یو دوباره تاسو ریسیټ کولی شئ ریسیټ ټو کویک سټایل اصل کې ریسیټ ټو کویک سټایل کې تاسو ګورئ کله چې تاسو سټایل چینج کوئ لکه فار ایگزامپل کنټرول زد 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 او دې ځنه تاسو چې کوم هډینګ لیکئ لکه دلته کې زه لیکم ایم ایس ورډ دې ځله چې کوم زه هډینګ یا سټایل زه ورکوم دې ځنه ورکولی شم مثال دا سټایل زه ورکوم یا دا سټایل زه ورکوم یو منټ کیبورډ ان شاء الله دا مسله به حل شي بیا چې دا سټایل څه چینج کوم دې سره دا چینج کیږي تاسو وګورئ که مثال زه دا چینج کوم نو تاسو وګورئ دې ځای کې دا سټایل نام چینج شي دا سټایل نو وختي نو اوس دې سره راغلی خیال هم دی که نه اوس وګوره که مثال زه دا سټایل والا ما نو ګوره تاسو هلته کې ګوره اتومیټیک سټایل ته بدلېږي داسې ده که مثال د کې دا والم سټایل ګوره دې بره ځای ته تاسو ګورئ دا کوم سټایل چې دی دغې سره هم دا بدلېږي 2003 یا 2007 واخلم نو ګوره دا واپس دوباره پر حالت کې ځي که فار ایگزامپل دا سټایل چینج کوم دا والم فارمل نو ګوره دا ټایټل په دې سټایل کې راغی دا نو ټول سره نو که ځین چې واپس دی یو نارمل ټمپلیټ سره راشي یو نارمل سایز ته کوم د ورډ ټمپلیټ شي دی هغې دا پر بزولم چې ریسیټ ټو کویک سټایل فرام ټمپلیټس چې فرام ټمپلیټس یې واخلم دا مایکروسافټ ورډ چې کوم ټمپلیټس وو هغه ټول سره نه دلته واپس راغلل سپیشلی دغه لپاره استعمالېږي ټیک ده چې پیراګراف کې سپیس موږ سره زیات شو خو دغه چې کوم ټمپلیټس عام نارمل سایز دی هغه ټول موږ ته په دغه سټایل کې راغلي ورپسې نیکسټ کمانډ چې دی هغه موږ سره دی سیو ا کویک سټایل مثال یو سټایل ته ځان له خپل جوړی نه لکه مثال په تور باندې دا خو الریډي د سیټ کړي دا سټایل د پیراګراف وغیرہ دا بای ډیفالت پری هی ځکه داسې راځي ها دا ګوره دلته کې 36 یې ورکړی دا 0 کومه کې کوم د ډیفالت بټن والے ځکه دا پرابلم راځي سي اوس په دا مسله نه اوس که مثال کنټرول سی کما تاسو وای وختي به وي چې دا پیراګراف کې سپیسینګ راغی نو اصل کې وجه دا و چې دلته نه کله سټایل تاسو واغښته فار ایگزامپل دا سټایل نو ګور دا څنګه هم چینج شو او که مثال په تور باندې لکه یو ما ریسیټ کړو کنه نو چې ریسیټ فرام ټمپلیټس باندې کوم پیراګراف کې بس سپیس راغلو اوس هغه سپیس ذکر راځي چې مخکې په هغه باندې د سټایل پرې هو ذکر دا مسله اوس نه راځي چې هغه مسله سوال خبره کوله چې تاسو به یو ځان خپل سټایل څنګه جوړای نه
فار ایگزامپل زه غواړم چې دې ځای کې چې کوم زه دا سلیکشن کوم زه یم چې دا سټایل نه زه ځان له خپل جوړ کړم مثال دا ما سلیکټ کړم دې ځای نظر راغله ما بارډر لا یو بارډر ورته ورکوم هر یو پیراګراف ته یو بارډر راځي او دا زه یې چاله کوم صحیح ده او دې ځای کې زه راځم په دې باندې کلیک کوم چې سیو ایز ا کویک سټایل سیټ نوم ورته ورکوم چې رسپ نوم باندې دا سیو کړئ یا ساتھ دا پورٹ ٹیمپلیٹس کی سیو کی ز پر ڈیسکٹاپ باندې یا پر ځای کې چې سیو کوي ځان ته سیو کول شي مثال زه ورکوم A B C اوکې سیو موږ دا سټایل ځان له سیو کو صحیح ده جی راځو بس نیکسٹ کمانډ دا کلر آسان دی ها که مثال په تور باندې تاسو دلته کې غواړئ چې دته یو سټایل یو کلر لکه اکثر موږ مثال زه داسې کوم چې کې ورډ لیکم MS ورډ دا یې کې لکه مسله رااله دا زه کلیک کوم دې ځنه چې کله سټایل چینج کوم تاسو به سره سټایل چینج کیږي صحیح او که زه کلر چینج کوم هغه د ډاکومنټ دې سره کلر چینج کی تاسو ګورئ وسه که مثال تاسو ته پورا نخکاری پیج لیاوټ راشه او پیج لیاوټ کې یو پیج کلر هم استعمال کړئ فار ایگزامپل دا کلر او دلته تاسو راشه واپس دلته کې د کلر باندې کلیک کړئ تاسو ګورئ اتوماتیکلی کلر دا موږ ستیا ټیمپلیټس کې کلر دی دا تاسو چینج کولای شئ ډایرکټ بس کلیک کړئ کلر به چینج کی آسان کمانډ دی او دا شان موږ سره فونټ دی نو فونټ هم آسان دی ګوره د ریکلو دا سټایل نه دی دا چینج کیږي لکه موږ وکړو شي په یو ټایم باندې چې دا سلیکټ کو دي د فونټ فیس چینج کو دا بالکل سګران نه ده او که غواړو چې نه ټول د فونټ چینج شي کنه نو هغه د پرې به موږ دلته کې دا کمانډ استعمال ساری دا حکم لاندې پیراګراف چې د سټایل چینج کول دا مثال د سټایل کې راولې کې را نو پیراګراف ل سټایل د دې نه د فونټ چینج کول شي فار ایگزامپل دا فونټ صحیح بیا پدې کې بل کمانډ is set as a default set as default تاسو کلیک کړئ چې set the current style set and theme is the default used when you create a new document دا بس یوز کیږي چې کله تاسو بل نوی ډاکومنټ دا تھیم دا سټایل وایي بدلاو بیا بار بار راځي نو ډیفالټ چې تم کلیک کوي ها ته مثال چې د ډېر کار پکې کوي په یو سټایل کې نو بیا ډیفالټ باندې لیکي بیا سټایل جوړولو ضرورت نشته کله ټیم کې زه ډیفالټ بٹن کلیک کوم نه او زه لکه سره اعظم فایل کې نیو باندې بیا ځکه کلیک کوم یا کریټ کوم او دې ځکه څه لیکل کوم اقا لیکل با دا ټول ډاکومنټ سټایل په دې ډاکومنټ پر شان باندې لکه لیکل به یو شان وي دا بیک ګراوند پیج لسی کوم اور کړی دا هم سره زړه دا یو غټ پرابلم دی ځکه چې دې شي چې تاسو لګي ډیفالټ کلیک یو بل څه په بل څه کار کوي بیا بس نو ډیفالټ باندې مګ لیکای مهرباني